افغانستان کې دا وخت مریضانو ته ډیره زیاته مسله ده. بیا خاصه توګه هغه مریضان څوک چې د زړه ناجوړه دي یا هغه مریضان چې هغوی ته شوګر دی یا بله داسې بیماري ده چې هغه مسلسل د هغې ته د کیر یعنی د علاج ضرورت دی. دغه شانتې چاته چې د اپریشن ضرورت دی هغوی ته او خاص کر زنانو ته مریضانو ته ډېر زیاتې مسلې دي. او د هغې وجه دا ده چې اکثر ډاکټران چې دي هغه د کله نه چې د امارت اسلامي راغلی نو زیاتره چې کوم دی هغه د افغانستان نه تللی دي. موقع چې چاته میلاو شوې ده نو د ښو ډاکټرانو ډېر زیات کمی دی او هغه خلک غواړي مخکې پاکستان باندې به ډېر زیات انحصار و. په جمهوریت وخت کې به پاکستان ویزه په دې حوالې سره ښه وه. اوس د پاکستان ویزه میلاوېدل ډېره زیاته ګرانه ده نو دې خلکو ته ډېر زیات مصیبت دی. نو زه دا وایم چې یاره پاکستان له پکار دي چې د ویزې حوالې سره په خاصه توګه باندې مریضانو ته چې کوم دی د ویزه کې اسانتیاګانې راولي. اوس چې ما څونه خلکو سره خبرې وکړې افغانستان کې نو اکثر خلک وایي چې یو خو د پاکستان ویزه میلاویږي نه، ته به اپلای وکړې دی خو تا ته په 2 ورځې کې په 2 ورځې کې څه کې په 2 میاشتو کې جواب نه درکړي. یوه دویمه خبره دا ده چې پیسو باندې ویزه میلاویږي لکه د $100 نه واخله تر $1500. اوس په دې کې څونه حقیقت دی چې یو کس وي 2 کس وي 3 کس وي 10 کسان وي نو ظاهره خبره ده بیا خو بدایي. او په دې کې د پاکستان د سفارت ملګري چې دي هغوی پکې په دې کې ملوث دي. او څوک چې پیسې ورکړي نو ایون دا کمپیوټرایز ده خو چې څوک پیسې ورکړي نو د هغوی ویزه چې کوم دی په 2 ورځې کې میلاویږي په 3 ورځې کې میلاویږي په هغه ورځ میلاویږي د ریټه پورې خبره ده. او په دې کې ټول افغانان چې کوم دي داسې نه دي چې یاره د هر چا سره $1000 یا $1500 بیا د مریض سره به یو کس راځي. نو زه دا یو خبره کوم چې یاره پاکستان ټیک ته د کابل سره که تعلق ستاسو هر څه دی دا ټي ټي پي چې ساتي نو دا عام افغانان نه ساتي یا دهشتګردي دا عام افغانان نه دي. پاکستان کې اوس هم دې وخت کې تقریبا 1.5 لکو پورې یعنې 3 میلیونه پورې افغانان ژوند کوي. نو زه وایم که د یو 15,000 پې نور راشي نو څه کوپر به راکوسي او بیا خاص کر مریضان. نو زه دا وایم چې یاره پاکستان حکامو له پکار دي چې په ویزه کې چې کوم دی اسانتیا راولي بلکې مریضانو سره چا سره چې د ډاکټر چیټ وي نو هغه نه خو د سره تپوس نه دی پکار. پاکستان او افغانستان یو ملکونه دي یو خلک دی دلته کې ژوندونه ډېر زیات کړي دي. پاکستان کې راشي ځنو چې ته هسپتال ته لاړ شي که هسپتال ته نه پرایویټ ډاکټر له به لاړ شي. بل په افغانستان کې د دوایانو ډېر زیات کمې راغلی دی. نو ما وایي چې زه نن په دې باندې خبر وکړم چې پاکستان ته د امارت والے لم پکار دي چې لږ خیر دی لږ وګخ کته کې پاکستان لم پکار دي چې لږ د حوصلې نه کار واخلي. څنګه چې ما ووې که 10 لکه افغانان مخکې نه اوسي په دې کې 8 لکه چې کوم دی هغه داسې دي بلکې 1 میلیونه پورې چې هغه بالکل غیر قانوني دي. نو که یو 50-60 مریضان راشي نو څه چل به وشي. او خاص کر مریض باره کې یا خو له په باډر باندې ورته ډاکټر کېنوه چې هغه راشي هلته کې وګوري که هغه وکته او هغه ته پته وه چې هغه ولیکل چې او دته د هسپتال ضرورت دی نو پکار دی چې هغه ته اجازت ورکړي شي. نو نن ما وی دا راپورټ چې ما وکتل واقعي چې ډېر زیات خفه شوم. افغانانو باندې غریبانانو باندې د هر طرفه چې کوم دی مصیبت دی. یو خوا په دنیاوالو جګړې مسلط کړي د هغې نه پس چې کوم دی اوس بیا امارت والا راغلي هغوی په خپل د دې نه مخکې مجاهدینو د هغې نه مخکې جمهوریتانو یو څوک هم د افغان ولس غم چا سره نشته. نو زه دا وایم چې یاره پاکستان دې دا نه وایي چې څنګه ایران کوي څنګه تاجکستان کوي څنګه ازبکستان کوي هغوی به یې کوي خو د پاکستان سره د افغان ولس یو خصوصي مینه شته دی. که هر څومره غوسه شي که هر څومره بدې ردې پاکستان پسې وي خو اخره کې هم دا خامخا وي چې پاکستان په شانتې بل ګاونډي هېواد د هغوی نشته. د پاکستان د خلکو په شانتې د پاکستان دلته کې چې کوم هغوی ته یا ډاکټران شو یا نور سهولیات شو. نو زه ما وی چې نن دې هغه کې زه دا ووایم پاکستان ته ما اپیل کوم د پاکستان حکامو ته چې د خدای دپاره د افغانانو ته چې کوم دی خاص کر مریضانو ته د ویزو کې اسانتیاګانې راولي یا بغیر ویزې نه چې کوم دی کې یو مریض نو راځي. نن سبا هغوی کوشش کوي په یوه پټه باندې مریض به په پټه څنګه راځي. یوه چا اوس یو رپورټس کتلی دی چېرې څوک د ګاډو سره کلنډر جوړ شي د کلنډر په بانه باندې راشي د ډریور په بانه باندې راشي. نو چې راځي نو زه وایم چې لږ انساني حقوقو په بنیاد باندې د انسانیت په بنیاد باندې د مسلمان د ګاونډي په حیث باندې پاکستان له پکار دي چې په دې حوالې سره ډېره زیاته نه لږه نه ډېره نرمي وکړي.